عزت محترم تاسو دینی مسائل او دغه هر سره موږ بیا موجود یو. حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر رحمه الله تعالی هغه موجود دي. تاسو جوابات درکول لپاره مفتی صاحب دا یو مرګره دی عبدالعزیز درینا ډېر قربانیت بارک تپوس سرمنې بارک تپوس کوي چې سرمنه ځان له استعمالول شي او کنه درې څه حکم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب د قربانای چمړه ځان د پاره استعمالول بالکل جایز دي، بلکې د قربانای د چمړې حکم هغه دی کم چې د قربانای د غوښې حکم دی. ځان له هم استعمالول شي او بل له هم ورکول شي. کاغه مالدار دی نو هم ول ورکول شي او کاغه ستاسو دوستان دی غیله هم ورکول شي. او دریم دا چې فقرا مساکین هغه له هم دا صدقه کول شي. نو څنګه چې د غوښې حکم دی دغه شان د چمړې حکم دی. ها چمړه سړی ځان له استعمالول شي، مالدار ته هدیه کې ورکول شي، فقرا او مساکین هغه له صدقه. خو که چمړه دی چې ته خرڅه کړه خوا په هر نیت باندې تا چمړه خرڅه کړې ده بیا دغه پیسې صدقه کول په تا باندې واجب دي او مصرف صرف فقرا او مساکین یعنی غریبانان دي. مالدار ته یا ملازم ته یا مدرسینو ته د مدرسې هغه ته په تنخواه کې ورکول د دې پیسو جایز نه دي. دا دویم تپوس ته اویس بھائی د پنځپیر نه دی وی چې قرباني سرمن د تعمیر جماعت کې یا تعمیر مدرسه کې استعمال لګول شي. د قربانای چمړه هغه د جماعت او د مدرسې په تعمیر کې داغه لګول دا جایز نه دي، ځکه د قربانای چمړه هغه چې تا خرڅ کړه د خرڅولو نه بعد داغه پیسې په شان د زکات باندې دي او داغه قیمت د چمړې هغه صدقه کول پتا باندې واجب دي. لہذا د دې مصارف هغه دي کم مصارف چې د زکات دي، چونکه زکات پاغه کې تملیک هغه شرط دی. د دې وجنا جمعات کې لګول د دغه پیسو دا جایز نه دي، ځکه جمعات کې لګول سره هغه تملیک پکې ناراضي. در مختار دا مسله لیکلې ده چې د مسجد په تعمیر کې او د مړي په کفن کې چونکه تملیک ناراضي نو د چمړې پیسې دغه ځای کې لګول جایز نه دي. او دغه شان عزیز الفتاوا جل 1712 باندې لیکلي دي چې د چمړې پیسې لګول په جماعت کې شرعاً دا جایز نه دي. نه دا چې ته بل لورکا او هغه ته وایي چې یاره دا به ته په جماعت کې ولګوه یا مدرسې په تعمیر کې ولګوه، نو دا جایز نه دي. باقي د چمړې متعلق یو څو خبرې دي. یو دا چې د چمړې پیسې هغه عیدګاه په مرمت کې لګول جایز نه دي، ځکه چې چمړه تا خرڅ کړه پیسې رالی هغه پیسې صدقه کول په تا باندې واجب دي. او که چېرته کې تا هلته کې ولګولې نو دا چې هغه ځای کې دې ولګوله نو هغه ځای کې هغه صدقې ځای نه دی، نو خپل مصرف یې نه دی، نو چونکې دغه ځای کې لګول پکار نه دي. ها یتیم خانه ده یا مدرسه ده یا طلبه کرام دي هغې کې دننه پاتې کېږي نور محتاج دي هغوی باندې دا پیسې لګول چې ولګې نو دا ښه خبره ده. دویم دا چې د چمړې پیسې مدرسینو ته تنخواه کې ورکول هغه هم جایز نه دي. ها غریب طلبه کرام دي هغوی له پې کتابونه علي نو بیا جایز دي، یا هغوی له پې لباس علي یا دی له هغوی له دغه شان غریب طلباو له ورکي. د تملیک په صورت کې به کفایت المفتی اتم جلد صفحه 229 باندې دا مسله لیکلې ده. ها د قربانای چمړه خپل ځان د پاره استعمال کې راوستی شي، ځان له تېنه مصله جوړولی شي، جانماز ته جوړولی شي، کټ ته نه جوړولی شي، په خوا به ته جوړېدل او دغه شان درستخان ته نه جوړولی شي. لیکن که خرڅه دې کړه بیا هغه پیسې ځان دپاره نشي خوړی. ګوره که خپله تېنه فایده نه هلي چا ته هبه کې هم نه بلکې ته خرڅې، نو که خرڅه دې کړه دغه قیمت صدقه کول تا باندې واجب دي. جزاک الله خیر. عزتمندو که تاسو هم ذهن کې څه سوال د قربانۍ متعلق نو زموږ د موبایل سکرین لاندې واتساپ نمبر چلیږي، تاسو موږ ته راسینډ کړئ، انشاءالله مفتي صاحب تاسو سره د هغې تفصیلي جواب درکوي. انشاءالله سبا بل پروګرام سره به تاسو سره ملاقات کوو. تر هغې پورې تاسو نه اجازه